بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو به اکثر کتلی وي چې عقیده او نظریه کې چاته فرق معلوم نه. اکثر د عقیده په ځای نظریه استعمالي، په خبرو کې، په بیان کې، په سپیچ کې، یا د نظریه په ځای عقیده استعمالي. لہذا دا ضروری خبره ده چې مونږه عقیده او نظریه وپېژنو او عقیده او نظریه کې فرق وپېژنو. یو د عقیده او د نظریه تعریف دی او دویم په عقیده او په نظریه کې فرق دی. تعریف د عقیده دا دی چې د انسان انفرادي راسخ او مضبوط یقین دې ته عقیده وي. لکه قرآن باندې یقین دا عقیده ده، په نبی علیہ السلام باندې ایمان دا عقیده ده، د الله تعالی په ذات باندې ایمان دا عقیده ده. کم چې په آمنت بالله کې ذکر دي دې ته عقاید ویل کیږي. او د اسلام بنیادی عقاید ودي: آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله. په دې کې چې آمنت بالله کې کوم ذکر دي، ایمان مفصل کې. او دویم د انسان نظریه ده. نظریه ویل کیږي د انسانانو اجتماعي سوچ ته، د انسانانو د بلای او د کامیابی لپاره، یا د ډیولپمنٹ او د ترقۍ لپاره، یا د یو ملک او د قوم د ترقۍ لپاره، د فلاح او بهبود لپاره چې پارټیان او تنظیمونه او حکومت کم سوچ لري، دې ته نظریه ویل کیږي. د یو جماعت د یوې پارټۍ اجتماعي سوچ ته ویل کیږي نظریه. او د انسان انفرادي سوچ او فکر چې کوم د الله تعالی د ذات په باره کې یا د آسماني کتاب په باره کې دی، هغې ته ویل کیږي عقیده. د دواړو په منځ کې فرقونه دوه دي. نمبر 1، عقیده انفرادي ده او نظریه اجتماعي ده. یو فرق دا شو، د انفرادیت او د اجتماعیت فرق شو. او دویم فرق څه دی؟ دویم فرق دا دی چې عقیده په زړه کې شروع کیږي او وروسته مزغو ته خیږي، او نظریه په مزغو کې شروع کیږي او وروسته بیا زړه ته کوزیږي. وړوکی شان مثال درکم ته به بیا پوه شئ. کله چې انسان وړوکی ماشومي، دته مور او پلار وي الله یو دی، الله یو دی، الله یو دی، نو اوس د دماغ په دې باندې کار نه کوي. د دلایلو په رڼا کې دته دا پته نشته چې الله تعالی یو دی څنګه یو دی. خو د په زړه کې یو مضبوطه خبره کینی، د دې نه بغیر بله خبره منلو ته تیار نه وي. دی وی بس الله یو دی. دی چې کله عاقل بالغ شي نو دی بیا سوچ او فکر شروع کی چې الله پاک څنګه یو دی، الله پاک ولی یو دی، الله پاک کارونه څه دي، د الله تعالی قدرتونه څه دي. وروسته دی بیا په دې باندې سوچ او فکر کوي. او نظریه چې کله انسان عاقل او بالغ شي او تدته د دلایلو پر رڼا کې خبره وکړي نو د عملی تسلیم کې، نو دې ته ویل کېږي نظریه. نو د په مزغو کې کینی، د په هغې باندې د دلایلو پر رڼا کې سوچ او فکر کوي. که د دماغ په دې خبره کار نه کوي او د دماغ په دې خبره نه پوهېږي، نو دی بیا ستا سره ستا نظریه نه مني. او که د دلایلو په رڼا کې د په سوچ او فکر وکړو، د ستا سره ستا خبره ومنله، نو وروسته بیا د دغه خبره زړه ته کوزه کي او د هغې نه پس بیا راسخېږي، مضبوطېږي. نو عقیده د انسان انفرادي شی دی. بلیف، یقین، فیت، ایمان. او نظریه، ایډیالوجي، د انسان اجتماعي سوچ دی، د یو قوم اجتماعي سوچ دی، د څه خلکو د یو تنظیم او د یوې پارټۍ اجتماعي سوچ ته ویل کېږي نظریه. جزاکم الله خیره.